جمعه باندې من او تاسو چې څومره رانه کېدی شي چې د خپلو ګناهونو نه توبه او د ګناه د نه کولو دپاره کلکه اراده وکړو چې انشاءالله د الله په فضل به زه خپله زندګي بقایه د ګناه نه پاکه تېروم انشاءالله. قرآن شریف کې الله جل جلاله فرمایي چې موږ انسان پیدا کړی دی د مشقت دپاره چې دی به خامخا مشقت کوي. د انسان په زندګۍ کې چې کومه دنیا کې تېرېږي دا دی دپاره ده چې دی به محنت کوي. دی د محنت دپاره الله فرمایي ما پیدا کړی دی. دی به هغه عمل کوي چې کوم عمل باندې الله خوشحالېږي او دی به د هغه عمل نه ځان ساتي چې په کوم عمل باندې الله خفه کېږي. دی وجې نه قبر د آرام ځای دی او جنت د انعام ځای دی. چې په دنیا کې کم کار وکړو کم عمل موږ او تاسو وکړو په جنت کې به په هغې باندې انعام میلاویږي. د دې مثال داسې دی ګوره څوک چې آرم کې بلتي شي که نه فوج کې نو ده ته پته وي چې زه به مشقتونه برداشت کړم. ده ته ښه پته وي لیکن د دنیا د لږ انعام دپاره او د دنیا د لږې سختې نه د بچ کېدو دپاره څومره سخته په انسان په ځان باندې تېروي. اول د ټریننګ څومره سختې ورځي چې د ټولو نه ګران او سخت ټریننګ هغه د فوجي و د دویم نمبر پسې بیا د پولیس دی. بیا د ټریننګ نه پس د ده ټول عمر د دقې سره د اسلحو سره د بارډرو د حفاظت سره اگر چې د آخرت ثواب ورته هم میلاویږي چې نیت پکې د الله د رضا او د خپل ملک د دفاع او د بارډر د حفاظت هغو احادیثو کې د دې دپاره غټ ثواب دی. خو زیات تر سوچ خو د دنیا دپاره هم پکې وي نو د هغې دپاره کله کله د خپل جسم قرباني هم ورکوي. نو انعامات د ده څه دی چې کله نه بردي شي د ده علاج د مفتو د بچو علاج د مفتو د ده والدینو علاج د مفتو ولې چې مشقت برداشت کوي سخته تېروي. اور دغه شانتې د وفات نه پس هم ښه د ده په زندګۍ کې بعضې وخت کې دی داسې عهدې ته ورسي چې دله ګاډي میلو شي دله بنګله میلو شي مراعات ورله وکړي او تنخوا خو ده ده هغه ورته میلاویږي جي پي فنډ بیل او پنشن بیل او د وفات چې د ډیوټي په دوران کې وفات شي د هغې لپاره بیا خپل فنډ بیل. خو ده ته چې دا څومره انعامونه میلاو شوي دي دا په سختو باندې میلاو شوي دا خو په مفتو کې ورته نه دي میلاو شوي که نه. نو دغه شان آخرت چې دی وروڼو هغه داسې په مفتو کې نه میلاویږي. خامخا هغې د سختو سره مخه ده. جبریل علیه السلام چې کله د جهنم او د جنت چکر و الله جل شانه ورته وفرمیل جبریله څه دې ولیدل؟ وایي الله ډېر ناشنا مې ولیدل. وایي څه؟ وایي جنت ته چې زه ورغلم او جنت چې په کومو مشقتونو باندې او په کومو سختو میلاویږي شاید چې یو سړی جنت ته رانشي ځکه چې دې کې خو ډېرې سختې دي. او بیا چې زه جهنم ته رالم او جهنم ما وکتو نو ما وی چې څوک هم پاتې نشي ځکه چې د کوم شهوتونو د لاندې او د کومو اعمالو د لاندې جهنم پروت دی هغه ډېر آسان کارونه دي خلک پرې کوي. نو نن موږ او تاسو وګورو که نه د دین کار او د جنت د حاصلولو کار راته ګران شوی او د جهنم د حاصلولو چې کوم کارونه دي هغه راته آسان شوي. د دې بنیادي یو څیز دی بلکې دوه عالمانو لیکلي یو دی شهوات بل دی شبهات. شهوات په دوه قسمه دی بیا شهوت شکم او شهوت فرج. شهوت شکم د خوراک خواهش کول او د ښه خوراک او د ډېر او د بېدریغه خوراک څه کول خواهش کول دې ته څه وایي شهوت شکم. او بل دی شهوت فرج کله چې انسان خوراک زیات کی او بس سار او ماښام او غرمه لکه زموږ چې کوم روټین
د ورځې 4-5 ټیمه خوراکي ناشته په بیلې په کلو کې پکې 8 بجې او 10 بجې او مازدیګرۍ او دا پکې بیلي دلته خو مونږه مصروفیات ډېر یو صرف په 3 ټیمه خوراک کوو که نو د خوراک غټ نقصان دا دی چې انسان غافله شي د شهوت ماده ورکې پیدا شي بیا د ده نه خوب چې کله زیات چې دی غافله شي چې کله انسان غافله شي د نیکو اعمالو توفیق سلب شي او چې کله د نیکو اعمالو توفیق سلب شي نو د ګناهونو لارې کولو شي بیا به دې بوډا سړی او ګناه ته ویل کېږي عمر به یې تېري ګناه ته ویل کېږي د هغې وجه به غفلت د غفلت وجه به خوراک او د خوراک وجه به د دنیا محبت او د دنیا مزې او چرچې او کله چې دا څیزونه په موږ باندې ګران شي او د خپل زندګۍ مقصد صرف دغه وګڼو چې بس خوراک څخه خټیټ او خټیټ کور کې اوسېږي او خټیټ روټي کپړه مکان او جاړي جامې او جوړې چې کله دا شهوتونه غالب راشي نو بیا د دنیا محبت زیات شي او کله چې د دنیا محبت زیات شو بیا پکې د حلال او د حرامو تمیز ختم شي او د حلال او د حرامو سره سره انسان نه ظالم جوړ شي ظالم بیا دا پروا نه کوي چېرې دا یو غریب دی دا یو بېوسه دی د ده د لاسو نه پیسې وځي هغه به زما جیب له راځي نه د بیا داسې شي چې د سره د خپل شهوت د پوره کېدلو غوي بس لکه ډېرې پیرې داسې وشي که نه بعضې برتیانې داسې دي چې په لکونو روپۍ دې پکې نه ورکړي نو کار دې نه کېږي او غریب سړی اول څه وکړي خپلې پیسې په بچو باندې ولګوي تعلیمونه یونیورسټي کالج سختې سختې پې تېرې کړي اوس چې کله د برتۍ وخت راشي او کله پاس شي او انټرویو پاس کړي او بیا ورپسې دغه راځي نو ورته څه وایي که دومره لکه راکولی شي ښه ده کې نږدې باندې بل کس تیار دی موږ له پیسې راکوي نو دغه وخت کې به د زړه بیا ټپ وکړي چې یا الله نو دومره خرچ مې په بچي د تعلیم په د پیسو مې بیړه غرقه شوه اوس دومره پیسې ما سره چېرته چې زه دله ورکړم چې دومره پیسې ما سره وې ما په ځان کاروبار شروع کړی د هر یو سکیل خپلې پیسې د 1 سکیل خپلې دي د 2 3 4 چې څومره به راځي په لکونو روپۍ دي نو دا چې هغه څوک کوي د هغه تعلق محبت د څه سره دی د دنیا سره دی نو چې کله د دنیا محبت راغی دې ته نه ګوري چې دا سپینګیری پلار دی او غریبانان دي خیر د هغې به ورتي کوم نه خپلو پیسو ته ګوري دې ته نه ګوري چې یاره ده به څومره سختې تېرې کړي دی د کم لیول ته ووتو نن چې د ده د اعزاز ورځ راله نو زما خپل شهوت ځان ته مخې ته نو انسان نه ظالم جوړ شي او چې کله انسان ظالم شي بیا نه په ځان نو بیا په بلي نو دې وجه نه خوراک کم د دنیا سره محبت کول کم او کله نه اکثر داسې شي چې زړه سختېږي زړه د دنیا په محبت باندې سخت شي او چې کله زړه سخت شي نو دا هم د نیکو اعمالو د ختمېدلو یو غټه ذریعه ده نیک عمل څه کې چې هغه څوک نیک عمل کوي هغه به دې بیا بدي شي د چاګیرې بدي شي څوک 15 وخته لمونځ کوي بدي شي چې څوک 15 ټیمه مسجد ته راځي هغه بدي شي که څوک درته ښه خبره کوي هغه بدي شي هغه سړی به دې خوښي چې کوم ستا د شهوت والا خبرې کوي ستا د محبت والا چې کوم څیز سره ستا مینه ده که هغه باس چلېږي د هغه سره به چیمس کړي هغه سره به کاونس کړي او چې هغه باس نه وي د نورو سره به که په خوله څه نه وي د زړه نه به دې ورسره نفرت په خوله خو به څه نه خو د زړه نه به دې څه نفرت دا د څه د وجه باندې دا حب الشهوات و حب الدنیا ولې ګوره څومره بادشاهان چې زمونږ د پیغمبرانو خلاف ورزي کړي هغوی ته وګورئ ولې هغوی ولې د آخرت سره مینه وه د دین سره مینه وه د دنیا سره مینه وه د دنیا د مینې د وجې نه په پیغمبر الزام هم لګولې پیغمبر یې شهید کړی دی د پیغمبر سره جنګ هم کړی دی د پیغمبر صحابه شهیدان کړي د څه د وجې نه د دنیا د محبت په وجه باندې دې وجې نه ډېر کارونه زموږ نه هغه د سخت زړه په وجه باندې پاتې کېږي دا نه چې خوراک مه کوه خوراک په اندازه دې عالمانو
لیکلي دي چې دا جسم نه دی دله چې ته 2 کجورې یا 3 کجورې تا نه خوړې وایي 3 ورځو پورې به تا ته د لوږې نه مرګ نه راځي مړ کېږي به نه دا 3 کجورې ستا 3 ورځې